بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم النحو 105 نمبر درس دی. منصوبات ان شاء الله زمونږ شروع دي. د نه مخکې درس کې پوره تفصیل سره پوره 12 وانه چې څونه منصوبات دي هغې باره کې تفصیلي خبره وکړه. نن به ان شاء الله په منصوباتو کې چې کم 15 مفاعیل خمسه دي، مفاعیل خمسه 15 مفاعیل د مفعول جمع مفاعیل دي، نو 15 قسمه مفعولونه دي. په هغې کې به نمبر 1 قسم مفعول نن وایو ان شاء الله. مفعول به دا 1 نمبر دی. مفعول به څه ته وایي؟ مفعول به داسې اسم ته وایي. مفعول به داسې اسم ته وایي چې په چا د کار کوونکي کار واقع شي، یعنی په چا چې د کار کوونکي کار واقع شي که نه هغې کس ته مفعول به وایي. په چا چې د کار کوونکي کار واقع شي هغه ته مفعول به وایي، هغه ته مفعول به وایي. په چا چې د کار کوونکي کار واقع شي هغې کس ته مفعول به وایي. لکه ګورئ اکله زیدون، اکله فعل دی، زیدون فاعل دی. ما تاسو ته ویلي فاعل به همیشه مرفوع وي. او طعاما وګوره دا منصوب دی، موږ منصوبات وایو، دا مفعول به دی. نو موږ به وایو اکله زیدون طعاما، زید خوراک وکړو، زید خوراک وخوړو. زید نے کھانا کھایا، زید نے کھانا کھایا. نو د اکله معنی ده کھایا، وخوړو. او زید ته وایي. او طعام خوراک، زید خوراک وخوړو یا زید خوراک وکړو. ٹھیک شو جی. نو دا اکله وګوره د زید دا کار چې دی دا خوړلو کار، دا طعام یې خوړلی دی، نو دا طعام مفعول به دی. ٹھیک شو جی. نو ګورئ دا اکله پکې فعل دی او زید فاعل دی او دا طعاما مفعول به دی، مفعول به. نو فعل د خپل فاعل او مفعول به سره جمله فعلیه خبریه شوه، جمله فعلیه خبریه شوه. ٹھیک شوه. اوس وګورئ دا نسوره یو کار دی، مدد کول، او دا زید فاعل دی، دا زید مدد کوي. چې د چا مدد کوي که نه نو وګوره دا کار چې څوک کوي که نه هغه زید دی، او چې د چا په چا دا کار واقع کیږي یعنی چې د چا مدد کیږي هغه ته مفعول به وایي. نو ګورئ دا نسوره چې دی دا فعل دی، دا یو فعل کار ته وایي. او زید فاعل دی، فاعل معنی د کار کوونکی، چې څوک یو کار کوي هغه ته فاعل وایي. او چې د چا دا کار کیږي که نه چې د چا مدد کیږي هغه ته مفعول به وایي، مفعول به. وګوره دا مدد چې دی که نه دا د حامد شوی دی. او چا کړی؟ زید کړی. د زید د حامد مدد کړی، د زید چې دی که نه د حامد مدد یې کړی، نو دا زید فاعل دی او د حامد مفعول به دی، مفعول به دی، ځکه د ده مدد شوی دی. ٹھیک شوه. نو چې د چا مدد شوی وي دا مدد یو کار دی، مدد یو کار دی. او چې څوک مدد کوي هغه کار کوونکی دی، مدد کار دی. چې څوک مدد کوي هغه کار کوونکی دی. چې د چا مدد کیږي هغه مفعول به دی. دا مدد چې دی دا یو کار دی، فعل دی. او چې څوک یې کوي که نه کم کس چې مدد کوي هغه فاعل دی. چې د چا مدد کیږي، چې د چا مدد کیږي هغه مفعول به دی. نو وګورئ دا فعل چې دی که نه دا نسوره فعل دی، او دا دغه چې دی دا زید فاعل دی، دا کار کوونکی دی. او د چا مدد کیږي؟ د حامد مدد کیږي، دا حامد پکې مفعول به دی. نو فعل د خپل فاعل او مفعول به سره جمله فعلیه خبریه شوه. ٹھیک شو جی. دقه شان دا ضربه حامدون زیدن، دا ضربه یو کار دی، وخل. ٹھیک شو. وخل یو کار دی او حامد وخلو والا دی. دا کار دا حامد کوي. او چې څوک وال خوري که نه، چې څوک وخلی کیږي هغه مفعول به دی. نو ګورئ دا ضربه فعل دی او حامد دا وخلو والا دی، دا وخل کوونکی دی، نو دا فاعل دی. او چې څوک وخل خوري که نه، څوک وخلی کیږي هغه زید دی، نو دا زید مفعول به دی. او ګورئ مفعول به دا به منصوب وي، حالت نصب کې وي. دلته ګورئ جی، دلته حامد حالت نصب کې دی، دلته طعام حالت نصب کې دی. ٹھیک شو جی. نو ګوره دا حامد چې دی که نه دا وخل کوي، او څوک وخي؟ زید وخي. نو دا زید وخل خوري، حامد وخل کوي او زید وخل خوري. نو چې څوک وخل خوري هغه مفعول به وي، هغه به منصوب وي. ټیک شو دي. نو فعل د خپل فاعل
او مفعول به سره دا جمله فعلیه خبریه شوه. جمله فعلیه خبریه. ٹھیک شو جی. اوس وګوره شربه خالد ماء. شربه معنا د اسکل، د اسکل یو کار دی. ٹھیک شو، دا فعل دی، کار ته فعل وای. او څوک چې سکی کنه هغه ته فاعل وای. خالد دی، خالد هغه ته فاعل وای. او چې څه سکی کنه کم سیس کله کیږي هغه اوبه دی، اوبه ما اوبو ته وای. نو دا اوبه چې دی دا مفعول به دی، مفعول به. ګورئ شربه خالد ماء، شربه خالد ماء. دا شربه چې دی دا کار دی او خالد دا کار کوونکی دی. خالد دا کار کوونکی دی. دا شربه خالدون چې دی کنه دا خالد کار کوونکی دی، دا فاعل دی. او چې کوم سیس کی کنه هغه مفعول به دی، هغه ما دی، ما. نو شربه خالد ماء، خالد اوبه اسکلی، خالد اوبه اسکلی. ٹھیک شو. نو دا شربه چې دی دا فعل دی او دا خالد فاعل دی او دا مفعول دا ما چې دی دا مفعول به دی. ٹھیک شو. نو دا فعل د خپل فاعل او مفعول به سره جمله فعلیه خبریه شوه. اوس د ترجمې طریقه مې زده کړئ جی. اکل زید طعاما، اکل دا کار دی، زید کار کوونکی دی او طعام دغه کار کوي، دغه کار کیږي که نه. نو ګورئ دا اکل فعل دی او زید فاعل دی او طعام دا مفعول به دی. نو اول به په داسې جمله فعلیه کې به اول د فاعل معنی وکړي، بیا به د مفعول به کې او اخره کې به د فعل معنی کې. نو زید خوراک وخوړو، زید خوراک وخوړو، زید نے کھانا کھایا، زید نے کھانا کھایا. ٹھیک شو. دا قشانه نصره فعل دی، زید فاعل دی، حامد مفعول دی. نو ته په دا جمله فعلیه ده، په دې جمله فعلیه کې به اول د فاعل معنی وکړي، بیا به د مفعول به وکړي او اخره کې به د فعل کې. نو زید د حامد مدد وکړو، زید د حامد مدد وکړو. اوس که ته ووایې مدد وکړو زید د حامد، نو دا الټا غونته کې ده. د مونږ په خپله معاشره کې داسې خبرې کله هم نه کوو. مونږ اول وایو زید د حامد مدد وکړو، نو اول به د فاعل معنی کې، بیا به د مفعول به کې، بیا به د فعل کې. ضربه حامد زیدن، نو دا ضربه فعل دی، حامد فاعل دی او زیدن مفعول به دی. ٹھیک شو. مفعول به ورته ځکه وایو چې منصوب دی، حالت نصب کې دی. نو اول به ته د حامد فاعل معنی وکړي، بیا به د مفعول به زید معنی وکړي، بیا به د اخیره کې به د فعل معنی کې. نو حامد زید وخلو، حامد زید وخلو. ها شربه فعل دی، خالد فاعل دی او ما چې دی دا مفعول به دی. نو اول به ته خالد معنی وکړي، بیا به د اوبو معنی وکړي، بیا به د فعل معنی کې. ٹھیک شو. نو خالد اوبه اسکلی، خالد اوبه اسکلی. او که ته داسې معنی کې اوبه اسکلی خالد نه اسکلی خالد اوبه، نو دا الټه غونته کېده. داسې موږ په خپله معاشره کې نه وایو. نو چې معاشره کې نه وایو بیا ترجمه ولې کوو. نو خالد اول به د فاعل معنی کې، بیا به د مفعول به کې، بیا به اخره کې د فعل معنی کې. ٹھیک شو. اوس درته د قرآن پاک نه داسې د فعل فاعل مفعول دغه لیکم جي. ګورئ ورته اوس د قرآن پاک مثال ګورئ. خلقه، خلقه دا فعل دی، الله د دې فاعل دی، الله، الله ګوره مرفوع دی. خلق الله الارض، الارض چې دی که نه ارض، وګوره دا ارض منصوب دی، حالت نصب کې دی. نو خلقه دا الله فاعل دی، ارض چې دی دا مفعول به دی او خلقه فعل دی. نو دا خلقه فعل دی او الله فاعل دی. خلقه معنا پیدا کړو او الله پاک پیدا کړو، نو الله پاک فاعل دی. او الارض زمکه، نو زمکه مفعول به دی ځکه الله پاک دا زمکه پیدا کړې ده. نو ګوره زمکه الله پاک دا زمکه پیدا کړې ده، نو الله پاک فاعل دی، زمکه مفعول به دی او دا پیدا کول دا فعل دی. نو فعل د خپل فاعل او مفعول به سره جمله فعلیه خبریه شوه. ٹھیک شو جی. فعل د خپل فاعل او مفعول به سره جمله فعلیه خبریه شوه، جمله فعلیه خبریه شوه. ٹھیک شو. دغه شان یو بل مثال وګورئ. خلق الله السماوات، خلق الله السماوات، الله پاک اسمانونه پیدا کړل. نو خلقه اومق شانته فعل دی
خلق فعل، الله فاعل دی، کارکون کې دی، پیدا کون کې دی. او سماوات، السماوات اسمانونه، السماوات دا جمع چې دا هغه په دغه کې راځي. بهرحال زه به فی الحال دا وران کمه د سماوات په ځای باندې به انسان کمه. خلق الله الانسان، انسان دغه ځای کې به هغه سماوات کې به بیا لږ تاسو ذهن ګډوډ کېدو. نو خلقه فعل دی او دا فعل کون کې، فعل کار ته وایي، کار کون کې الله دی نو دا فاعل دی. او دا انسان پیدا کړی دی نو دا مفعول به دی. نو الله پاک انسان پیدا کړی دی نو دا فعل د خپل فاعل او مفعول به سره جمله فعلیه خبریه شوه. جمله فعلیه خبریه شوه. ورسره دا معنی صحیح کو. خلق الله الارض، د فاعل معنی به اولو کې، بیا به د مفعول به کې، اخره کې به د فعل معنی کې. فعل به په عربی کې اول لیکل کېږي، ورپسې به فاعل لیکل کېږي، اخره کې به مفعول لیکل کېږي. ترجمه به اول د فاعل کو، بیا به د مفعول به کو، او اخره کې به د فعل کو. الله پاک ځمکه پیدا کړي، الله پاک فاعل دی او ارض چې دی دا مفعول به دی، ځمکه او خلق فعل دی پیدا کړي. ٹھیک شو؟ الله پاک ځمکه پیدا کړي. الله پاک خلق الله الانسان، دا الله چې دی دا فاعل دی، الانسان مفعول به دی او دا خلق فعل دی. نو اول به د فاعل معنی کو، بیا به د مفعول به کو، اخره کې به د فعل کو. الله پاک انسان پیدا کړی دی، الله فاعل دی، انسان مفعول به دی او پیدا کړی دا فعل دی. ٹھیک شو؟ نو الله پاک انسان پیدا کړی دی. اوس ګورئ ورته بل تاسو به انشاءالله اوس په خپله ترجمه صحیح کولی شئ. قتله، قتله یعنی قتل کړو. داوودو، داوودو، داوودو جالوتا. ٹھیک شو؟ ګورئ ورته اوس دا قتله کار دی، دا فعل دی، دا کار کوونکی داود دی نو دا فاعل دی، ځکه فاعل مرفوع وي. او دا وګوره داوودو ته وګوره دا مرفوع دی. او جالوتا دا مفعول به دی، مفعول به منصوب وي، په هغه باندې به اخره کې یو زبر یا دوه زبرونه وي. دته وګورئ دا منصوب دی. نو اوس په معنا څنګه کې داود جالوت قتل کړو. دلته داود نه داود علیه السلام مراد دی. دا جالوت او طالوت او دا کم په دویمې سپارې اخره کې دی. هغه فلما فصل طالوت بالجنود قالوا ان الله، دغه آیات چې په دې کې اخره کې یو دی قتل داود جالوتا. نو ګوره دا قتل دا فعل دی، دا داود چې دی داود علیه السلام دا فاعل دی، کوونکی دا داود علیه السلام دی. او چې څوک قتل شوي دي که نه هغه جالوت دی، جالوت. نو موږ به وګورو اول به د فاعل معنی وکړي، بیا به د مفعول به وکړي، او اخره کې به د فعل معنی کوي. داود علیه السلام جالوت قتل کړو. د داود علیه السلام دا قتل کړی. څوک یې قتل کړی؟ دا جالوت چې کوم بدکار انسان و، دا بدکار دقه قتل کړي دي. ښه؟ نو فعل قتل فعل او داود فاعل او جالوت دا مفعول به. نو ګورئ فعل د خپل فاعل او مفعول به سره جمله فعلیه خبریه شوه. جمله فعلیه خبریه شوه. ٹھیک شو؟ نو قتله دا فعل دی، داودو دا فاعل دی، دا کار کوونکی دی. ٹھیک شو؟ دا قتله یو کار دی، فعل کار ته وایي. ٹھیک شو؟ نو قتله کار دی او داود کار کوونکی دی. دا کار چې دی دا د قتل کار دا داود علیه السلام کړی. او څوک یې قتل کړي؟ جالوت یې قتل کړی دی. نو ته به اول د فاعل معنی وکړي د داود، او بیا به د مفعول معنی وکړي، بیا هغه چې څوک قتل شوی دی هغه معنی به وکړي، او بیا به دا کار وکړي. نو ته به وایې داود علیه السلام جالوت قتل کړی دی. د داود علیه السلام چې دی که نه، د داود علیه السلام دا جالوت قتل کړی دی. نو داود علیه السلام دا فاعل دی، دا جالوت چې دی دا مفعول به دی، او دا قتله چې دی دا فعل دی، دا فعل دی. نو فعل قتله فعل، داود فاعل او جالوت مفعول به. فعل د خپل فاعل او مفعول به سره جمله فعلیه خبریه شوله. نو ګورئ چې دا کم منصوب دي که نه دا مفعول به دي،
او مفعول به به همیشه منصوب وي، کله به په دوه زبرونه وي، کله به په یو زبر وي. ټیک شوه. نو دا د مفعول به باره کې نن اولنۍ منصوباتو کې اولنۍ زموږ درس و. راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام.